باندې میږ ریکویسټ کړه سیاسه وره مې کړه تڼې ولته مې کړه انتظامیه ولته مې کړه خو په باندې څه داسې خاطرخواه ایکشن ونه اخیستل شه د هغې ریزلټ دا راوخته چې یو بچی مړ شه. هر شی یې میږ په زیر باندې او په پابندي باندې او په ناکابندي باندې کنټرول کوي. دغه ځای شیا چې د یو مړی انتظار وی کېږي چې دغه ځای شیا یو مړه وشي په کور مې پله باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمن څرنګه اوسته؟ امید ده چې انشاءالله شوی اوسته او رژه مې یا انشاءالله چې ډېره ښه تېرېږي. نن یو وړیکه غوندې کلیپ در باندې ګورم، هغې نه بعد به زه خبره در سره کوم. جی ناظرین، دغه کلیپ شه تاسو دوه ویډیوز وکتلې، دوه کلیپونه مې وکتل. یو هغه کلیپ ته چې په آشه روډ بالکل صفا ده او یو د کور مې پال ده چې کوم د عادل کلي ناونسه د کاسې کلي ته ورګډېږي سیرونیه ته، هغه بالکل یو داسې ده وي چې چیرې پارک ته یا چیرې څه راشن تقسیمېږي یا چیرې څه میله لګېدلې ده په روډ باندې په پله باندې باندې د خلک تګ چې کوم د ضرورت الخلق دي یا کوم کلي ته رسي هغه ډېر په تکلیف سره په تېرېږي. اچھا دغه خلک دغه ځای شویلې جمع شوي دي، په دا جمع شوي دي چې د کوم روډ مو تاسو ته صفا وښیه بالکل بند شوه ده او هغه پولیس سیل کړه ده. یو طرف ته پولیس ناکا ده، بل طرف ته پولیس ناکا ده، ویلې ناکا ده چې دغه ځای ته به خلک رتله. دغه ځای شوی سپیډینه وال ون ویلینګ وی کوو په موټر سایکل باندې موټرون ورتل هغې وی ډېره بده ورځ په کوله. دا سپیډینه او دا ریسینه په دا رژاشه دا مزدیګرای وی چې کومه ده یو بد حال وی. هغې نه بعد دغه دوه درې ورځې مخکې یوه داسې افسوسناکه غوندې واقعه وشله چې یو د دغې امندي یو بچی په سایکل باندې روان و، بیا هغې نه چې کومه ده ون ویلینګ وله موټرسیکل په روغله ده او هغه یې واله ده په باندې او هغه بچي د سایکل البچی چې ده د هغه ډیت شوه ده، هغه ځنې مړ شوه ده. نو هغې د وجې نه پولیس دغه ایکشن واخیسته ده چې دا روډ یې بند کړه ده. اول خو دغه خبره ده چې میږ کونګې ولې خپل چینل د طرف نه خپل طرف نه سه وره یو ځل نه دوه ځله نه درې څلور وره مو دغه ویډیوز مې کړي دي، ویډیو کلیپونه مې جوړ کړي دي، مې اپلوډ کړي دي چې په دا د ایکشن واخیستل شي چې څرنګې ون ویلینګ کېږي او څرنګې بده ورځ کېږي، څرنګې سپیډینه وال شي او په موټر سایکلې باندې چې کوم کرتبینه کېږي چې موت کې کومې ولوا دا شی نه په وکړو. نو به هر حال باندې میږ ریکویسټ کړه سیاسه وره مې کړه تڼې ولته مې کړه انتظامیه ولته مې کړه خو په باندې څه داسې خاطرخواه ایکشن ونه اخیستل شه. د هغې ریزلټ دا راوخته چې یو بچی مړ شه، د یو بچي چې کوم کیر ده هغه په غم سیر شه او عید یې په غم سیر شه. هغې نه بعد چې کومه ده ناکا ولګېدله او دغه روډ بند شه. اس هغه خلک ته یا هدایت نه ده شوه، اس هغه خلک تللی دي په پله باندې د کور مې په پله باندې چې کومه دغه سپیډینه او هغه تاسې په خپله کیمرې باندې وکتل، په سکرین مې وکتل چې څرنګې سپیډینه او څرنګې دي هغه اوورټیکینګ کوي. اول خو سوال دغه ده چې اس زه حکومت نه ده پته کوم یا د پولیس محکمې نه ده پته کوم چې آیا دغه ځای شیا چې د یو مړی انتظار وی کېږي چې دغه ځای شیا یو مړه وشي په کور مې پله باندې بیا هغې نه بعد چې کومه ده په دا باندې څه پابندي لګېږي. اولیا دومه خبره دغه دو چې سوال د پیدا کېږي چې آیا هر شی وی میږ په زیر باندې او په پابندي باندې او په ناکابندي باندې کنټرول کوي. میږ خپل څه داسې سینس مې نشته، میږ څه خپل داسې سوچ مې نشته، میږ څه داسې خپله یوه مثبت رویه مې نشته ده چې سیره سه میږ خلکې ته تکلیف نه ور رسوي، سیره سه میږ د خلکې کیري نه ړنګ نه کو، هغې پرې وی چې کومه میږ ته هدایت نه کېږي او میږ وی سمیږي نه میږ وی هغه حرکتونه کوي چې حکیمې د وجې نه یو مسلمان ته تکلیف ورسېږي او د یو مسلمان کیرې ړنګ شي او بیا د هغې باوجود د هغې واقعې درې څلور ورځې نه دي تېرې شوې، خالي یې زوی ته بدل که لوکیشن یې چینج که بس نه خو هغه حرکتونه لګیا دي چې کوم لګیا دي.
نو که دغه حال د میږ د کوم وي بیا خو زه وایم چې میږ د کوم هېڅ مستقبل یا نشته ده. تاسو په دا باندې ډېر سیریس سوچ وکړئ چې دغه خبره یې مو وله صحیح ده که غلطه ده. که صحیح وي بیا خو لږ کې دغه سره اتفاق وکړي او نه راخال کې دغه خبره مخکې فارورډ کړي چې کم از کم د دغه ویډیو په وجه سره چا نه چا ته خو هدایت وشي او سیک نه سیک خو په باندې سم شي. او که بیا فرض که مو خبره غلطه در لګېږي بس بیا زه د هغې معذرت غواړم. تاسو ډېره ډېره مهرباني. السلام.